باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بیا سلف اسلاف وتلی شي سلم سلم د پر بنیادی شرط دا چې کیل به معلوم وي، د کوم شي کې سړی کیل کوي کنه دا به معلوم وي، خاص کیل وزن به نه وي، همده شی ته وزن به معلوم وي، اجل به هم معلوم وي، کوم ځای د تسلیمول وي هغه به هم معلوم وي وغیره وغیره. که چیرې دا شیان پکې معلوم نه وي به جهالت ورکې رسي، جهالت دی وجې نه بیا نزاع کیدلی شي، اختلاف کیدلی شي. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث. خلق بد خجورو کې دو درې کاله سلب بکولو. فقال پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد فرمایو من اسلفا فی تمرن، کوم سړی په خجور وغیرہ کې اسلاف کوي کنه بیا سلام کنه 100 روپۍ وسنه ورکی او مبیات ته به ورسته درکی. فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وګوره درې بنیادی شیان دي. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا الوليد بن المسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ونبيه عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام نه دا روایت دی چې جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، سړی پیغمبر علیه السلام ته حاضر شو. فقال اوی ان بني فلان لنکی قبیله ولا خلق اسلموا اسلام راوړی دی، القوم من اليهود يهودون قوم دین. عبد الله بن سلام سے وغیرہ صد و ست نورم صحابه دغه اسلام راوړی. وانهم قد جاءوا او ته دی او لګي ولا تکلیف په اختفاء خافوا ان يرتدوا. نزنه خلکو په اسلام راوړی دی عبد الله بن سلام نه علاوه اسلام متعلق متدا خوف شرط کافر نشي دوباره، ځکه زنه سړی فقیر وي کنه او خلک هم پرېږدي ستا خو ایمان راوړ دي نه بد موږ نه ویله شه هېڅ به تاته نه میلیږي. نو کورنۍ طرف نه په بندي په ولګېږي او مخکیني څومره مال و منال یا خو نه واخیستلی شي که نه. مثلا که یو زوی دی هغه مسلمان شو نو پلار بیا خپل میراث نه شي کي وتړی څه دینه بعد ځان دپاره خپل ارسي او ته وا نه د سړی دوباره بیا خطره یې ورته چې دوباره واپس نه شي او دی طرف نو ته سختی هم وي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده څوک سره شته. فقال وی رجل من اليهود فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا الشيء عندي كذا وكذا ما سره دومره دومره شی شته لشيء قد سماه، یو شي طرف ته اشاره وکړه او نامه هم وښودله لشيء قد سماه. اراه ما تداخل لقول 300 دینار 300 دیناره بسعر کذا وکذا، په دومره ریټ کې مونږ اخیستي دي من حیط کې بني فلان دی بني فلان دی باغ نه. څه معنا چې مخصوص سړی دی هغه دی باغ نه دا شی مونږ دومره روپو کې خستی دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا الى اجل كذا وكذا. صدا خبرم پکې صحیح ده څومره نرخ تاسو لګولی او دا هم چې د اجل مو لګولی. هو ليس من حائط بني فلان، د بني فلان حائط پکې نه چلیږي. څه د زید باغ ولا کجوري مدره کې زید پکې څه کې خو کجوري سره کار د ځکه کېدای شي که د زید باغ کې کجوري نشي را نه به د څه شي د ویه د خرابه شي که نه. نو ځکه مقام او درخت ونه به ته نه معین کوي چې دې باغ کې دغه ونو نه به دا میوه ته به مدره کوي، دا صحیح نه شوله. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن أبي المجالد قال امترى عبد الله بن شداد وابو برزة في السلم. عبد الله شو او د شیطه ابو برزه شو په سلام کې سم معامله کړی او ارسلونی
الى عبد الله ابن ابي اوفى زيدي تور ولېږلم فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. څنګه به هم د غشیانو کې بیع سلب کوله یعنی بیع سلم عند قوم ما عندهم فسألت ابن ابزه فقال مثل ذلك ما مخکنه جواب ورکو کنه سپکی ځای بنه معین کړي. باب من اسلم بشین فلیسرفه الى غیره د توای چې کله چانه ته مسلم پیه و غواړي کنه مسلم پی چشتل شي مبيعا حکم شایت اخیستوي ناغات قبض کړ د نه یواله نه کنه بل چاته نشي صرف کول خرج کول نشي یا چاته به کې نشي کول به قبض کوي قبضی کی دی رتلون بعد به بل سړي د خرج کولای شي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد نطية عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام دا حدیث تے اذا اسلفت في شيء فلا تصرفه الى غيره بل چاته بنا صرف کوي بل چاته بنا ور خرڅي. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة ناتية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا. باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع دا کجوري کې د شنی رشي ګلونه پکې نه رشي کوم خوچای وي عینی روتی ناغه ټیم کې شک کول دي ولا بعینه شی خرج کول دا هم نه د پکور معینه نه على النخل کې ونه کې. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر اسلم في نخل قبل ان يطلع سلام وكم کی کما کاؤں قال لا قلت لما ولي قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يطلع النخل. چې سړي هم د پیغمبر علیه السلام زمانه کې دیو ونی ولا باغ کې کجورو کې بیع سلب کړیو اسلم یسلم اسلام راوړل ته نشي بیع سلم تل شي اسلم معنا سلام کول بیع ناغه کالی به سو شو کجوري کی ونه کی میوه وغیرہ نرو وتل کله کله ونه شاند شي کنه یو کالی ور کی میوه بل کالی نه کی ور فلم یتلو ان نخل شيئا فلم یتل عام یلشي نو دا تویس فلم یتلو عین نخل شيئا ذلك العام فاغه کالی ور کی میوه نه وت فقال المشتري هو لي حتى يطلع مشتری ته چې الله کته نه خمیداونه اخیستی دا چې دا متمیوا کوي دی کله خمیوانه کا اندا کالو به د متمیوا کی کنه وزو زماوی ارس بیا غنا باندې تاش. وقال الباي توي چې انما بيتك النخل تا تمیداونه در خرڅ کړي او هذه السنه په دی کال چې دی کال کوم وروزی کنه هغه بدل در کما بتاوی او چې نر وته دی خدا منه د څه پر دی نه کړي